زمونږ د حکومت او سپیکر سے فیصله کړې ده او د پیښور په یو سټیډیم کې اسمبلی راغلې ده او دا وی چې یاره مونږ به اوس په بندو دروازو په بندو کمرو کې فیصلې نه کوو، مونږ به په کلاو میدانونو باندې فیصلې کوو. نو په خپله خو کلاو میدان ته لاړل، خو غالبا عام ولس ما ته بیا په هغه کلاو میدان کې نه ښکارېده. عام ولس ته بیا د هغه کلاو میدان دروازې یا بندې وې او یا د عام ولس په هغې کې دلچسپي نه وه. زه نن دې حکومت ته دا یوه مشوره ورکوم د خپل ړخه چې دا سیاسي ډرامې پرېږدئ. داسې سیاسي ډرامو باندې نه ستاسو مشر د جیل نه راوتي شي او نه په داسې سیاسي ډرامو باندې د ولس خدمت کیدی شي. که په حقیقت کې تاسو د ولس خدمت کول غواړئ، د پښتونخوا خدمت کول غواړئ او د پښتنو خیر لټول غواړئ، نو دا سیاسي ډرامې پرېږدئ او په حقیقت کې ځان د پښتنو نمائندګان او د پښتنو خدمتګار جوړ. تاسو سوچ وکړئ دلته سرکاري وسایل استعمالیږي، وزیران، مشیران، ممبران خپل سر استعمالوي او وایي چې موږ په مردان کې یو جلسه کوو ځکه چې عمران خان ازادول غواړي. او بیا په اډیالۍ کې چې کله د عمران خان سره د ملاقات موقع راځي نو هلته بیا دا ډېر خلک غیبي په موقع باندې وي. ما ورځم دا خبره کړې وه او زه نن هم دا خبره کوم چې د هغه رهایي د مردان د خلکو په لاس کې نه ده. د هغه رهایي به هله کېږي چې کله الله ته منظوروي. که هر څومره جلسې په دې پښتونخوا کې وشي د هغه جلسو په نتیجه کې څوک رها کېدی نه شي. بنیادي ذمهواري د حکومت د ولس نمایندګي کول دي او د ولس خدمت کول. تاسو د خپلې صوبې ته نن وګورئ، زمونږ په دې صوبه کې بدامني کمه شوه که بدامني سیوا شوه؟ زمونږ په دې صوبه کې دهشتګردي کمه شوه او که دهشتګردي سیوا شوه؟ زمونږ په دې صوبه کې روزانه کله پنو، کله پیښور، کله کوهاټ، کله کرک، کله ډېر اسماعیل خان، کله لکي مروت، کله باجوړ، کله دیر، کله سوات د بې ګناه خلکو وینه لګیا تویږي. زمونږ په دې صوبه کې نن دهشتګردي یو انتها ته رسېدلې ده او د حکومت زور او طاقت او د حکومت ریټ او د حکومت اختیار ورځ تر ورځ لګیا دی کمزوري کېږي. نن خلک په دې مجبوره شو چې هغوی خپل حفاظت په خپله وکړي ځکه چې څوک د هغوی د حفاظت ذمهوار دي. هغه خلک حفاظت کول خو لا لویه خبره د حکومت. هغه حکومت له خدای دومره توفیق نه دی ورکړی چې هغه ظالم ته ظالم ووایي او هغه د یو ظالم د ظلم مذمت وکړي. په دې صوبه کې دا چې کله حکومت 14 کاله مخکې د دې نور راغلی نو یو ناره به تاسو م اورېدلي او ما به م اورېدله او په اردو کې وه چې صاف چلی شفاف چلی تحریکې انصاف چلی. انصاف به وي، ایمانداری به وي، خدمت به وي، کرپشن بني، غلا بني. د تېر 14 کاله کې د عام خلکو حالاتو ته وګورئ، د یو عام پښتون حالاتو ته وګورئ چې د 14 کاله کې هغه ښه شو که هغه خراب شو. او بیا د 14 کاله کې وګورئ چې کوم ممبران دي او کوم مشران دي او کوم وزیران دي هغه چېرته وو چېرته ورسېدل. ورکړه د الله ده، تقسیم د پروردګار دی. زه د چا غریبۍ پسې خدای مکه خندا نه کوم او نه د چا غریبۍ پسې خندا کول غواړي، خو چې کوم خلک مخکې د خپل کور مالکان نو هغوی نن د جریباتو مالکان شو. هغوی نن لوی لوی حجرې، لوی لوی بنګلې او لوی لوی جایدادونه جوړ کړل چې د چا به مخکې د ماښام رزق درک لګېده او د سبا به یې پته نه لګېدله. هغوی نن په کورونو کې او په اربونو کې لوبېږي. دا پیسه د کوم ځای نه راله؟ دا پیسه د کرپشن پیسه ده. دا صوبه څه کم 100 اربه روپۍ قرضدارې وه په 80 کاله کې. دا صوبه چا 900 اربه روپۍ قرضدارې کړه او هغه 800 اربه روپۍ چېرته لاړې؟ بلا خوف تردید زه دا خبره کوم چې زمونږ په صوبه کې نن کلاو په ټیکو کې کمیشن اخیستلې کېږي، نوکرۍ خرڅېږي، په ټرانسفر پوسټینګ باندې پیسې اخیستلې کېږي، په هره محکمه کې نن کرپشن دی او د هغې کرپشن په وجه باندې نن د دې صوبې خزانه دا خالي پرته ده او د دې صوبې قرضې ورځ تر ورځه لګیا دي سیوا کېږي. نو زه حکومت ته دا ویل غواړم چې دغه سیاسي ډرامه بازۍ پرېږدی. په دغه معنی نه ستاسو مشر رها کېږي نه د پښتنو خدمت کېږي. کم از کم 3 کاره وکړئ که نور څه نشئ کولی. یو په دې خپله صوبه کې دهشتګرد ته دهشتګرد ووایئ او د دهشتګردۍ خلاف یو محاذ جوړ کړئ او د دهشتګردۍ مقابله وکړئ. دې حکومت ته وایم چې په دې خپله صوبه کې ظالم ته ظالم ووایه او د ظالم مقابلې ته په خپله میدان ته راوځه
چې څنګه د 2008 نه والا 13 پورې زه په خپله د دې ظالم مقابلې ته میدان ته خپل ملک سره ووتم. دې حکومت ته دا وایم چې دا پښتانه دغه شانتې مه پرېږده، دا پښتانه داسې مه پرېږده، دې پښتنو سره ودرېږه چې څنګه د دهشتګردۍ خلاف موږ د خپل قام سره د خپل پولیس سره ولاړو، داسې د دې حکومت نه دا تقاضا مطالبه کوو چې ایمان تېر کړي او د خپل قام او د خپل پولیس سره ودرېږي. دویم که بل څه کولی شي او که نه شي کولی، که د ټولې پاکستان غلا بندولی شي او که نه شي بندولی، په دې پښتونخوا کې چې دا 14 کاله دا کوم لوټ مار او غلا یې جوړ کړې ده دا بند کړي او دا ختم کړي. او درېیمه خبره د دې صوبې حق، د دې صوبې برخه، د پښتنو برخه او د پښتنو حق، دې حکومت ته دا وایم چې دا حق چاته پرې نه دی. دا حق ډېر په ګرانه مونږ ګټلی دی. دا د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو ارمانو، دا د ولی خان بابا او د هغه د ملګرو ارمانو، او دا ارمان اسفندیار خان او د هغه ملګرو او د هغه کارکنانو پوره کړی دی. نن بجلی زما صوبه پیدا کوي او د ټولو نه زیات لوډ شیډینګ چېرته کېږي؟ دلته کې. ګیس چېرته پیدا کېږي؟ پښتونخوا کې. او کارخانه پې رقم ځای چلیږي؟ پنجاب. آئین څه وایي؟ آئین وایي چې چېرته ګیس پیدا کېږي لومبنی اختیار پې د هغه صوبې دی. نن زه د صوبې وزیر اعلی ته وایم چې وزیر اعلی صاحب کله هلته ټوپ وکړه، دلته ټوپ وکړه، یو ډرامه وکړه بله ډرامه، دا ډرامې پرېږدی، میدان ته روزو د پښتنو د حق جنګ وکړه، د پښتنو حق وګټه. نن وایي په بکاخیلو کې سیلاب راغی او د ګیس پایپ یې خراب کړ او پښتونخوا له ګیس نشو ورکولی. بکاخیلو پایپ خو څو میاشتې مخکې کمیشن شوی دی چې د بکاخیلو دا پایپ نو پښتنو ته د ګیس ته کوم ځای نه راته، د زړو نیټورک نه راته. زمونږ ډېرې علاقې د ګیس نه محرومه دي، هلته نو ګیس شته دی نه، او چې چېرته پایپ لاین شته هلته ګیس راځي نه. مرکز نه به د دې صوبې حق څوک راوړي؟ دا حکومت ذمہوار دی که نه؟ 14 کاله کې دې صوبې ته خپل حق میلاو نه شو او بیا هغه ورځ راغلي وو اعلان یې کړی وي چې موږ مردان له 50 اربه روپۍ ورکړې. نو زه ورته دا وایم چې د 50 اربو روپو خو به را روان وخت کې پته لګي. اول راله د هغه 1 کروڑ نوکرو او دغه 50 لکه کورونو حساب کتاب راکړې چې هغه هم چېرته جوړ کړي دي او چا هم ورکړي. 50 لکه کور او د 1 کروڑ نوکرو واده چا کړی وه پته راته که نه؟ هسې شو 350 ډیمونه چېرته لاړل. اوس وایي 50 اربه روپۍ مې ورکړي دي. 50 ارب روپۍ اعلان خو دې وکړو، خو دا هم د مردان خلکو ته ووایه که نه په 50 کاله کې به یې راکې. تاسو که مردان له خپله برخه پوره ورکوله 14 کاله کې، نو دا رینګ روډ به نن نیمګړی پروت و، دا یونیورسټي به نیمګړې پرته وه، دا اسپتال به نیمګړی و، دا چلډرن اسپتال به نیمګړی و، د دې مردان به دا حل و. 14 کاله تاسو مردان له خپله برخه ورنه کړه. او چې کله ما مردان له خپله برخه ورکوله نو په ما هم دا الزام لګو چې د پردی برخه مردان ته راوړې ده. پردی برخه مې نه وراوړې، د دې صوبې په مال کې چې د مردان څومره برخه جوړېده ما 15 کاله د مردان برخه مردان ته راوړې. نن وایي 50 اربو روپو کې به موږ نوې سړکونه جوړو. نوې سړک وروستو جوړ کا، اول چې دا نیمګړې پراته دي نوې وروستو جوړ کا، اول د کاټلنګ دا سړک مکمل کا، کالی روډ مکمل کا، اول د تخبې بایپاس چې د محمد علي جناح صاحب په وخت کې شروع شوی اوسه پورې نیمګړی پروت دی، اول هغه مکمل کا. نوې اسپتالونه ماله جوړې، دا چې کوم اسپتال ما شروع کړی او ما روان کړی او 2016 کې به مکمل کېده، د 800 کټو اسپتال DHQ مردان چې تا د اوسه پورې مکمل نه که، اول دا مکمل که بیا به د نوې اسپتال حساب کتاب. خو خوش قسمته دي، زه څه ووایم چې وخت د ووټ راشي، ووټ خو ګوره په خدمت پکار دی که نه، نو چې وخت د ووټ راشي نو دې ته بیا دا ووټ ډېر په اسانه میلاو شي، بیا ورته ډېر په اسانه ووټ میلاو شي. زه پښتنو ته دا وایم چې یا پښتنو یا زورورو پښتنو یا ساده پښتنو یا ښکلو پښتنو، دا ووټ د چا په مینه د چا په همدردۍ کې مه ورکوئ، دا ووټ د پښتنو په خدمت باندې ورکول شو، دا ووټ د پښتنو د حق د ګټلو په بنیاد ورکول شو، دا ووټ چې څوک د پښتنو د بقا جنګ کوي او د پښتنو د سلامتیا خبره کوي او د امن خبره کوي، دا ووټ په هغه بنیاد ورکول شو. نو زموږ حالات به هم بیا داسې نه وي، زموږ حالات به هم بدل شي. ځکه نه پنجاب کې وګورئ یوه تور سرې راغلی ده که نه، دوی وایي جعلي حکومت دی. زه ورته وایم اصلي حکومته، اصلي حکومت ما له دومره کار وکړه چې څومره جعلي حکومت لګیا دی او د پنجاب خلکو له کوي. نو زه دا خبره خپلو مشرانو او سپین ږیرو ته هم کوم، زه دا خپله خبره د خپلو وروڼو ته هم کوم، خو زه دا خبره خصوصي طور خپلو ځوانانو او خپلو کشرانو
چې کوم خپل تقدیر بدلو او موږ خپل برخه غشتل غواړو نو بهشکه چې د پروردګار د رحم او د کرم او د رضا نه بغیر هیڅ نه کیږي. دا یو ساس کې بلاندې د ځمکې د هغه د رضا او د حکم نه بغیر نشي راځي. خو که موږ خپل تقدیر بدلو او موږ خپل برخه غشتل غواړو دا یاد ساتئ دا خلک موږ نه نشي ګټلی. دا به پښتانه په خپل اتفاق او په یووالي باندې او ان شاء الله دا سلسله به جاری وي.